المحاربي قال حدثنا أسباط بن محمد عن سليمان التيمي عن سيار عن أبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فضلني على دلتا عن الأنبياء دي. إن الله فضلني عن الأنبياء ورکړی مزه د نورو انبیاءونا او صحیح نسخو کې ان الله فضلني على الانبیاء دي او قال امتي على الامم دا او د پاره د شک دی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سی ویلی دي چې امتي فضل امتي على الامم واحل لنا الغنائم دا فضیلت په دې کې دی چې حلال کړی دي زمونږ د پاره غنائم او د نورو امتونو د پاره حلال نو قال ابو عيسى حديث ابي امامه حديث حسن صحيح وسيار هذا يقال له سيار مولى بني معاويه سيار د حدیث کې چې کوم راوی دی چې هغه نقل کوي د ابو امامه صحابینا وای دا سیار چې دی مولا بني معاویه وروا عنه سليمان التيمي وعبد الله بن بحير وغير واحدين حدثنا علي بن حجر حدثنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء ب6 هغه شپږ خصلتونو باندې ز په نورو انبیاو ورکړې شم اوعتیت جوامع الکلم ما ته جوامع الکلم راکړې شوې دي په لږو خبرو کې ډیر مطلب را جمع کول دي ته جوامع الکلم ویل کېږي ونصرت بالرعب په بخاری روایت کې راځي ونصرت بالرعب مسيره شهر زما او د چاپمنځ کې چې یو مېش مزل مسافه می نو هغه باندې زما رعبي واحلت لي الغنائم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وارسلت الى الخلق كافه وختم بي النبيون دا شپږ صفاتونه او دا روایت حسن صحيح باب ما جاء في سهم الخيل په غزوه کې چې خیل وسنی نو د دې څه حکم دی عام علما محدثین وی چې سهم د خیل سهم به د دو سهمونه به د پاره د خیلی او یو سهل به د پاره د فارسی د فارس به دو سهمي او فارس د پاره به یو سهمي نو کوم سړی سره چې اصل په جهاد کې هغه به درې سهمه اخلي په نسبت سره هغه سړی ته چې داغه سره فرس نه او هغه راجلی پیدای هغه به یو سهم اخلي او فارس به درې سهم اخلي ځکه د فرس اهمیت په جهاد کې ډېر دی وبه حدثنا احمد بن عبدة الزبي وحميد بن مسعدة قال حدثنا سليم بن أخضر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل نفل مراد دلتا غنیمت دی للفرس بسهمين وللرجل او هغه رجل چې هغه صاحب الفرس دی راغي یو حصہ شو او د فرس دوه حصې شوي نو دغه سړي فارس درې حصې شوي په روایت د ابو داود کې داسې راځي چې اسهم للرجل ولفرسه 3 اسهم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړلې سړی او فرس د دې ته درې برخې سهم له و سهمان لفرسه په روایت د بخاری کې داسې دي اسهم للفرس بسهمين وللرجل سهمن نو د دې ټولو روایتو نه معلومیږي چې د فرس د پاره بدوه حصي او فارس د سړی د پاره به یو نو فارس به درې حصي اخلي زمون فقه حنفي دا وایي چې نه
فارس د پاره به سهمانی یو حساب د فرسی او یو حساب د صاحب د فرسی. وفي الباب عن مجمع ابن جارية وابن عباس وابن أبي عمرة عن أبيه وهذا حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا للفارس 3 أسهم سهم له وسهمان لفرسه وللراجل سهم. باب ما جاء في السرايا. سرايا جمع السرية. سرية دا ویلیکیږي طائفة من الجيش يبلغ أقصاها 400 تبعث إلى العدو. دا د لښکر نه یو حصه جدا شي اخري حد د 400 کسانو پورې چې دا د دشمن طرف ته لېږل کېږي او دوی ته سریه ویل کېږي او دوی مسمى شو سمو بذلك لانهم يكونون ځکه چې دوی دي خلاصه العسكر وخيارهم حاکم چې دا بیلئی سریه لیږي نو غوره کسانو نه لیږي او اصل کې په لغت کې سری ویل کېږي من الشیء السری. السری په معنا د نفیس سره غوره سره نو دې ته سرایا او سریه ځکه وایي چې دا د غوره کسانو نه جوړ کېږي او غوره کسان لیږلی شي د دې حملې دپاره. وبه حدثنا عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الصحابة 4. خير الصحابة 4 يعني الصحابة مرسوك دي او د سفر ملګری. خیر د ملګرو نه په سفر کې 4 کسان چې دا ښه د سفر ملګری دي. وخير السرايا 400 او په سرایاو کې بهترینه سرایا غره چې 4 کسانو باندې 400 کسانو مشتملي. وخير الجيوش 4000 ولا يغلب 12,000 من قلة. يعني لا يغلب معنا لا يسير مغلوبا چې 12,000 کسانی نو هغه د قلت د وجنه او څوک مغلوب نه وي د کم همتۍ د وجنه به ته مغلوب وي خو د قلت د وجنه او ته نشي ویلې ځکه 12,000 کسان کافی کسان دي که جانب مقابل یو لکمی خو چې مسلمانان 12,000 کسانی نو دا قلیل نه دي. هذا حديث غريب لا يسنده كبير أحد غير جرير بن حازم. دا حديث چې مرفوع نقل کړی دی نو جرير بن حازم نقل کړی دی. وإنما روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وقد رواه حبان بن علي العنزي. حبان بن علي العنزي ضعيف راوي دی. عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الليث بن سعد عن عقيل عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. باب من يعطى الفيء. فيء ولكي ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد. فی خودی ته ویل کېږي چې په غیر د جهاد نه مسلمانانو ته حاصل شي په غیر د جنگ نه ته حاصل شي. خو دلته مراد د فی نه په دې باب کې چې ذکر دی مطلق غنیمت ذکر دی. هغه مال نه دی ذکر چې کوم حاصل شي په غیر د جنگ نه. حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن يزيد بن هرمز أن نجدة الحرورية. نجدة حروري حرورية دا یو کلیو په کوفه کې
نو دا نجده ابن عامر د دې کلی وو او دا حروري و خوارج لو دو اولیکل الى ابن عباس يسأله هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء دی حروري سړی ولیکه ابن عباس ته چې نبی علیہ السلام بزان سره جهاد ته خزي بولی غزا به بخزو کوله او چې کوله به نو هل کان یضرب لهن بسهم د خزو لپاره به په غنیمت کې حصہ مقرروله لکه څنګه چې د سړو لپاره مقرریږي فكتب الیه ابن عباس كتبت الی تسالونی تا ما تلیکلی دی ابن عباس ورته ویلا دی نجده ابن عامر ته چې تا ما تلیکلی دی او ما نه سوال کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به غزوا کوله په خزو باندې خزه به ځان سره غزوی له بولی وکانه یغزو بهن او رسول الله صلی الله علیه وسلم بزان سره زنانم جهاد له بولی خو فیودا وین المرزا هغه به علاجونه کول د مریضانو او تا ویلو چې حساب او تور کوله کنه به ور کول کېدل او یحزین من الغنیمه یعطین ور کول بشو حساب د غنیمت نه یحزین معنا یحزین الحزوه وتور کوله به برخه عطیه عطیه به ور کول کېدل پورا سهم به نه ور کول کېدل واما بسهم فلم يضرب لهن بسهم وفي الباب عن انس وام عطيه والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم او خذت ومستقله حصه غنیمت نور کولې کیږي خود څه باور کولې کیږي حزوه باور کولې کیږي عطيه باور کولې کیږي دا قول د سفیان ثوری شافعی دی وقال بعضهم يسهم للمرأه والصبي بعضو دا ویلي چې خځې ته پوره سهم ورکول کیږي ماشوم ته به ورکول کیږي دا قول الاوزاعي دی قال الاوزاعي واسهم النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بخيبر واسهمت ائمه المسلمين لكل مولود ولد في ارض الحرب قال الاوزاعي امام اوزاعي مرسلا دا ویلي دي چې واسهم النبي صلى الله عليه وسلم للنساء بخيبر واخذ بذلك المسلمون بعده حدثنا بالسند بیان کړی دی دا اوزاعي پوری و معنا قوله ويحزين من الغنیمه معنی دا د چې يرزح لهن بشيء من الغنیمه يرزح معنا رزح لیکيږي قليل من الشيء عطيه من الغنیمه یعنی يعطين شيئا هل يسهم للعبد غلام د سره جهاد کې شامل شو نو دی غلام ته بد حر سره سم حصہ ورکول کیږي کنه به ورکول کیږي په دې باب کې دا ذکر کړي وبه حدثنا عن عمر مولى باللحم قال شهدت خيبر مع سادتي معنا سره د خپل مالکانو فکلمو فی رسول الله صلی الله علیه وسلم زما په باره کې خبرې وکړلې دا عمر وای د الله د رسول سره او ورته ویل چې زه خو مملوک غلام ما فامرني نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته امر وکړ فقلت السيف نو ما واچول ځان ته توره معنا امر راته وکړ چې زه سلا را واخلم او زه د مجاهدینو سره لاړ شم فاذا انا اجره نو ما دا توره ځان پسې د سراح کدل په صحیح طریقه نه پیدلم نو جهاد کې شریک شوم فامر لي بشيء من خرتی المتاع نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د پاره امر وکړ خرتی المتاع معنا سردی متاع اخو دې خو متاع سب سهم لالرا نک وعرضت عليه رقيه ما ورته یو دم پیش کړ چې یا رسول الله دا دم دې كنت ارقي به المجانين زپه لیونی دموما فامرني بطرح بعضها وحبسها وحبس بعضها نو ماته امر وکړ چې دا بعضی کلمات غلط دي لري کا او دا بعضی چې دي ټیک ده دا ویوا
نو کته یو سړی دم په خو کلماتو کوي او څوک د مینو خیر دی د مینې خو کسب دا نه دی راغلی او نه دی کې دا شتره چې دا دی ښه کوي او دا دی نه ښه کوي د خو چې د مو مخکې نو لیونی په هغه دمې دمول چې هغه ټول دم و او هغې نه رسول الله صلی الله ډېر څه کړل وغورځول وبه حدثنا والعمل على هذا عند بعض اهل العلم خورتي المتاع ما تاسو ته ردی المتاع ویلا خو خورتي د دې کور سامانونو ته ویل کیږي لکه دشکی مشکی او یکونه میکونه دې ته خورتي وایي مال راکړو خورتي المتاع باب ما جاء في اهل الذمه يغزون مع المسلمين هل يسهم لهم اهل الذمه کافر دي خطا سره دي هندو دي په دې ملک د مسلمانانو سره جنگ لذي جهاد لذي نو دته به سهم د غنیمت نو ورکول شي حدثنا الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن انس عن الفضيل ابي عبد الله عن عبد الله بن دينار الاسلمي عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى بدر حتى إذا كان بحرة الوبر حرة الوبر دا یوزه دی سلور میلا د مدینې نه مخکې پروت دی لحقه رجل من المشرکین رجلون په مدینه کې وسیده یو سړی د مشرکانو نه چې خلکو کې ډیر مشهور چې داسې بهادر دی داسې زړور دی یذکر من جرأتا و نجدتا ذکر کېده د دنا جرأت د او نجدت ولیکي شجاعت د خلکو کې مشهور فقال النبي صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام ته ویل چې زه تاسو سره جنگ لازم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته تؤمن بالله ورسوله قال لا قال ارجع فلن استعين بمشركين زه امداد په مشرک سره نه غواړم اوس د دې حدیث نه څه معلوم شو چې مشرک سره امداد وختل کېږي کنه تا سره جهاد لذي هندو سره زی تیزان سره بولې شي نشي بولې وفي الحديث كلام أكثر من هذا حديث غريب والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا لا يسهم لأهل الذمة که اهل ذمه سره شریکم شي د دشمن په دفاع کې خو حصہ او سهم بنور کول کیږي وان قاتلوا مع المسلمين العدو اگر کدی جنگ وکړي د مسلمانانو سره د دشمن په مقابل کې خو غنیمت کې به حصہ نور کول کیږي دا قول راجح دی ورأى بعض اهل العلم ان يسهم لهم اذا شهدوا القتال مع المسلمين ويتدي ولورکی سهم دی ولورکی ويروى عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم أصحب لقوم من اليهود قاتلوا معه رسول الله صلى الله عليه وسلم په مرګتوب کې جنگ د کافر سره کړو هغه يهود له رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ور کړو وعن روي بن ثابت عن الزهري نو دا زهري دا سی ویلي دي د مراسل د زهري نه دي او مراسل د زهري ضعیف دي نو صحیح خبره هغه دا چې وتنور کولې کیږي سهم هغه کافر ته چې د مسلمانانو په ملګرتیا کې jihad لړ شي وبه حدثنا عن ابي موسى قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الاشعريين د قومه ترين خیبر لو سر العالم فاسهم لنا مع الذين افتتحوها نو موږ له حصہ وکړه ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول اصحابو د سفینې ته چې د جعفر رضی الله عنه سره راغلیو هغه ټول له حصہ وکړه والعمل على هذا عند بعض اهل العلم قال الاوزاعي من لحق بالمسلمين قبل ان يسهم للخيل اوسم له وي چې څوک راشي د مسلمانانو جنگ کړي فتح کړي تقسیم لا شوی نه نو دلبم پکې حصہ ورکول کیږي و بوریدون یکنا با بوریدته وهو ثقه وروان سفيان الثوري بن عيينه وغيرهم
او د استدلال کړي په دې باندې د روایت باندې چې وګوره د فتح نروس تراله خو غنیمت لا نو تقسیم شوه د خیبر نو دوی له پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم حصہ ورکړه او باز وی چې نه jihad کې چې څوک شریک نه یو روس تراشي هغه حصہ نشته دی چې څوک راشي بعد الفراغ او هغه روایت چې مصنف عبدالرزاق کې دی په سند صحیح سره چې ان عمر قال الغنیمه لمن شهد الوقع غنیمت باغه چاته موږ ورکو چې څوک جنگ ته حاضري باب ما جاء في الانتفاع بآنية المشركين د مشرکانو په لوخو کې خوراک سره کم ترې جایز دی کنه جایز دی په لوخو د مشرکانو نه انتفاع اخستل جایز دی کنه دی وبه حدثنا نبي ثعلبة الخشني قال سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم عن قدور المجوسی د کټوي د مجوسینو چې دې کې منګه خپل ترکاری په خولې شو کني شو فقال انقوها د الله رسول الله پاک